بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم امجد خان ډاکټر چیک یوټیوب چینل سره ستاسو په خدمت کې یو نوی ویډیو یو نوی ټاپک سره حاضر شوم. امید ساتم چې ټول دوستان په خیریت سره وي. دوستان نن دا کوم موضوع چې دا ډېر اهم موضوع ده ځکه چې نن سبا د ګرمۍ موسم دی او ګرمي ډېره زیاته ده. هر ځای کې ډېره زیاته ګرمي چلی او زمونږ ډېر داسې ملګري دي چې هغوی زمونږ په رنګې په چت باندې خپل شوق ساتلی دی ځکه چې ښار دننه چې څومره ملګري موسیږي نو هغوی سره ځای دومره نه وي چې لاندې وساتي او ګرمي ده نو ګرمي په هر ځای کې وي. هغې د وجې ګرمۍ د وجې چې کوم دی د هغې ټول ځناور چې د اکثر له بیمار شي او مړه شي. زما ډېر ملګرو په ریکویسټ باندې دا ویډیو جوړوم چې یاره هغې موږ نه تپوس کوي چېرې تاسو سره څه کوئ دې ګرمۍ کې چې تاسو چرګان د ګرمۍ نه بچ شي. نو ما وایي چې راځئ نن تاسو سره زه دا ویډیو شیر کړم. ویې شو جي دوستانو چې کوم چرګان تاسو بره ساتئ نو کوشش کوئ چې د هغې چې کومه پنجره تاسو یې کوئ کې خوره وي نو خوره کې ورته اوبه اچوئ. د ورځې کم سے کم 3 ټایم ورته اوبه اچوئ چې 3 ټایم نه 2 ټایم ورته اوبه اچوئ. دویمه خبر دا ده که خوره نه وي فرش وي نو په فرش په سره تاسو بیا دا کوئ چې یو کپړې بورۍ وګورئ بورۍ چې کمی که غټه بورۍ اب والې هغه لاندې ورته واچوئ او هغه ورته لمدوئ. هغه هم تاسو کولی شئ. هغې نه علاوه تاسو کم چرګان دي نو هغې باندې تاسو سپریم کولی شئ. مقصد چې بس هغه لمدولی چې کله چرګان خوله کولو کړي نو تاسو پوه شئ چې ته ګرمي شوې ده ګرمي لګېدلې ده ورته پوه شولې نو تاسو له بیا پکار دی چې د دې علاج وکړئ. بعض ټایم د دې دا ټمپریچر سیوا شي او هغې په وجه باندې زموږ د دا کم چرګان دي دغه اوور هیټ شي څنګه چې انسان چې دی ګرمي ووایي او هغه بې کابو شي بیا راپروزي اخر دا کرنګ دا چرګان چې دی ګرمۍ کې ډېر زیات دغه کېږي. نو زما ډېرو ملګرو دا تپوس کولو چې تاسو صحیح علاج کوئ. تاسو خو بره چرګان ساتلي دي بالکل زما چرګان په بره چت باندې دي په ټاپ فلور باندې دي او زه ورته دا علاج کوم چې کم تاسو زه ښیم. نو نن په دې علاج کې چې کم دی که نه میډیسن ضرورت نشته پوه شوئ دا چې کم څیزونه تاسو وینئ دا تاسو زه ښیم دا قدرتي څیزونه دي چې سیوا د ګلیکوز نه دا چې ورکوئ نو انشاءالله چې هر قسم ټمپریچر سیوا کېږي نو ستاسو چرګانو ته به ګرمي نه لګي پوه شوئ. نو دې کې دا چې کم دی تاسو ښکاري دا خو هر څوک پېژني چې دا پودینه ده جي پوه شوئ. دې کې غټه پودینه میلاویږي وړه پودینه میلاویږي چې هر قسم پودینه میلاویږي پودینه جي دا خو تاسو ته ښکاري دغه ضرورت نشته. دا ګلیکسوز ډي دی پوه شوئ ګلیکوز چې ورته کم وایي او دا چې کم دي دا شی کېدی شي بعض ملګري څنګه نه پېژني دا دی جي ګون کتیره ده جي صحیح شو. دا به میلاویږي تاسو حکیمي دکان نه ورته میلاویږي. دوستانو د طریقې ښوولو نه مخکې زما تاسو دا ریکویسټ دی چې زما دا چینل یاد سره سبسکرایب کوئ او ویډیو شیر کوئ او خپل فیسبوک آیډیانو باندې یو بل ته دغه کوئ موو کوئ او چې کم ستاسو هغه ملګري چې کم چینل باره کې ورته پته نشته معلومات نشته نو هغې ته مو چې دا چینل یاد سره سبسکرایب کړي ویډیو وګوري که د چا فایده وشي نو تاسو ته هم ثواب میلاویږي او ما ته هم ثواب میلاویږي چې په کم نیت باندې موږ دا چینل شروع کړی دی پوه شو جي. نو راځئ زه تاسو اوس ښیم چې دا به په کومه طریقه ورکوئ او څنګه طریقه به ورسره کوئ جي. د ټول نه پیله حکم دی که نه چې دا پودینه ده چې چا چرګان زیات ساتلي وي او ډېره زیاته ګرمي وي نو دا ور تاسو بیا ډیلي ورکوئ. ډیلي به ورکوئ ډیلي به څنګه ورکوئ چې دا تاسو هم زه ښیم اوبو کې به ورته تاسو ګلیکوز واچوئ پوه شوئ چې چېرته ډېره زیاته ګرمي وي لکه ملتاب پنجاب دغه ایریا چې کم شو که نه دا تر علاقې شوې چې کم زیاته ګرمي وي پکې داسې د انډیا باعث ځینې د افغانستان کې باعث د ګرمیانې زیاتې وي نو زه هغه ملګرو دپاره زه یم چې بالکل های ګرمي چې چېرته چلي نو هغې لپاره دا 3 څیزونه په یو ورځ کې استعمالوئ او چې نه لږه شانتي ګزارئ لکه څنګه چې نن سبا پاکستان کې موسم دی نو د هغې طریقه بیا لږ بدله ده. هغه به تاسو کوئ چې په یو ورځ به دا پودینه چې دا به کوتره کوئ ورته واچوئ تاسو اوس ښیم چې څومره طریقه به ورسره کوئ او په اوبو کې به ورته دا کنټینیو ساتئ. دا 2 به تاسو ورکوئ. پودینه ده ورته نن ورکړله سبا به نه ورکې بل ورځ وله بیا ورکولی شي صحیح شو جي. مطلب دا په هفته کې ته 2 ځلم ورکولی شي 3 ځلم ورکولی شي هېڅ نقصان یې نشته دی. د دې فایدې ډېرې زیاتې دي. دې سره چې کم دی ستا چرګانو چې کم پوټ دی به نه بندېږي چې کم چرګان خوراک نه کوي د ګرمۍ د وجې هغه خوراک سیوا کړي
او د دې سره چې کم دی د چرګ چې کم دننه ډایجسټیو سیستم دی که نه به ورسره بالکل فټ راځي دې سره پوه شو ګلیکوز په هغې ته یخوالی ورکوي چې کم جسم کې کم کیلشیم کمی دی هغه هم ورته پوره کوي کم ویټامین ډي کمی راځي پکې پوه شو هغه هم دغه کوي چې بعض چرګان د خپونه کمزور کېږي هغې دغه هم دې سره ریکور کېږي ګون کتیره چې کومه ده ګون کتیره خپله یو یخه ده د دې طریقه به تاسو داسې کوئ چې دا به د شپې تاسو یو پیالې کې واچوئ دومره 5-6 دانې نو چې سهار وګورئ هغه پیالې به فل ډکه شوې نو بیا به تاسو یو چمچ دې ته په اوبو کې ورته اچوئ چې کم چرګانو ته اوبه تاسو کې دا ورته اچولې ایک ورته دا ګون کتیره به هم واچوئ او هغه بس هغه سکیې نو انشاءالله زه هم ورسره دا طریقه کوم او زما چرګان ماشاءالله ګرمۍ نه بالکل بچ دي او دا داسې علاج دی چې دا تاسو زرکانو له هم ورکولی شئ هر قسم ځناور له ورکولی شي د دې سایډ افیکټ نشته دی او فایدې ډېرې دي که ګرمي هر څومره ټمپریچر سې واقعي خو ستاسو چرګان چې کم دي دا به دننه نه یخي دا به کم سے کم ګرمي برداشت کولو دغه په دې کې ویږي نو زه امید ساتم چې دا ویډیو هم ستاسو خوښه شي او یو ځل درته بیا وایم چې زما چینل یاد سره سبسکرایب کوئ اکثر له ما نه په ویډیو کې هیر شي خو تاسو هم بعضې خلک ویډیوګانې ګوري او چینل ته ایري سبسکرایب نه کړي ولې چې ویډیو کې دومره ورته نوتي دومره خوند ورته ورکړی چې هغې نه چینل یې سبسکرایب کول هیر شي او بیا زما ویډیوګانو پسې ګرځي بیا موږ ته په فیسبوک باندې راشي فیسبوک باندې بیا ماته وي بیا ورته چینل دغه سینډ کوم نو ډېر یو لوی مشکل دغه شي ورته بعضو ما سره کنټیکټ هم ونه شي نو هغې ټولو حل دا دی چې په تاسو یاد سره چې ویډیو کتو نه پهله چینل سبسکرایب کوئ ډاکټر چیک په یوټیوب باندې سرچ کوئ خپله به راځي په ټاپ باندې راځي او ماشاءالله یوټیوب ښه ټاپ 10 باندې روان دی نو راځو ستاسو د دې طریقه ښیم چې دا پودینه به څنګه کټ کوو ښه چې دا دغه دی دا به تاسو داسې کولو کوئ دا به دومره واړه کټ کوئ سره د ډانډو سره پوه شوئ دا ګوره دا موږ د ډانډو سره کټ کړل صحیح شو دې سره به کټ کوئ صرف دا به نه ورکوئ دا به دې سره ورکوئ پوه شئ دا ټول به داسې کټ کوئ او دا ورته اچوئ ډایرکټ داسې ورکولی شي ښه په شوق سره چرګان خوري د کوترکه تاسو هم داسې واړه کوتره کوئ داسې پوه شئ او دا اوس وګورئ دا موږ ګوند کتیره دغه کړې وه د شپې هم دغه کړې وه دا اوس بالکل نرمه شوې ده دا ګون کتیره ده دا ول تاسو په ماغه اوبو کې اچولی شئ که ګلیکوز نه اچوئ دا روړی دا په ساري سره ملاویږي او دا ورته دغه رنګ یو چمچه په اوبو کې ورته اچوئ بس که چرګان ډېري بیا پکې ډبل چمچ اچوئ د دې چې کم د اوبو هغه لوښی وي که نه هغې کې دا یو چمچه کافي ده دومره کافي ده پکې او چې زیات وي نو بیا پکې ډبل چمچ اچوئ بس دا طریقه ده نو دې سره چې انشاءالله ګرمي هر څومره ته کېږي نو ستاسو چرګانو ته به اور هیټینګ نه کېږي دا مسله به پکې نه راځي د دې فایده به یو دا وي چې کم چرګان د ګرمۍ په وجه باندې سوکړه شکار شي ځکه الریډي خوراک په ګرمۍ کې کمی یې نو هغه به هم ورته نه کېږي انشاءالله بعضې چرګې چې کمي که نه هغه په دې ګرمۍ کې انډې بیا دې د وجې نه اچوي پوه شو جي ګرمي د وجې دې سره به انشاءالله هغه ټول ستاسو کم دغه دي هغه اسان شي پکې پوه شو جي زه امید ساتم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي او خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او چینل یاد سره سبسکرایب کوئ خدا حافظ